أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الله تبارك وتعالى مسجد بیت اللہ شریف زبانی ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تذکرہ فرمائلا کہ اللہ تبارک وتعالی طالبان دی مختلف امتحانات وکړو، احکامات او اوامر او نواهی بیان کړو. هغه ټول باندې ابراهیم علیه السلام عمل وکړو په اصل نه. الله تبارک وتعالی د ټول مسلمانانو امام پیشوا او رهنما وګرځاو. ورته الله تبارک وتعالی فرمایي د بیت الله شریف بیان کوي، فرمایي وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ یاد کیا وقت چې موږ وګرځو بیت الله شریف مثابتن زید ثواب حاصلولو چې خلق راضي ته کې حج کوي، عمره کوي او ثوابونه حاصلوي. بل حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی بیت اللہ شریف کی یوم آغا ذات دے لکه په نورو جامع مساجدو کې 1 لاکھ منځونو کې د یو په 1 لاکھ باندې دومره ثواب پکې ملوي او اجر ملوي. زمونږ اساتذه او شيوخ د کوري شیخ الحدیث نور الله مرقده زمان حدیث استاد هغه فرمایل چې دا فضیلت چې دی دا په مقابله د مسجد نبوي کې دی. په قباء کې بیت المقدس کې او نور جوامعو کې 50 ذرا او په مسجد نبوي کې یو او بیا په مسجد نبوي وغیرہ کې 1 لاکھ او په خانه کعبه کې یو دومره اجر او ثواب دی. مثابتن زید ثواب او د اجر حاصلولو للناس د خلق د پارا. حدیث کی راضی او روایت کې خلق د بیت الله شریف حج پرې کولو او دای نه کوله الله تعالی بزنه کې آسمان نه وګړي دنیا بوران وا مثابتا للناس زید ثواب حاصلولو د خلق د پارا وامنا او زید امن من دخله کان آمنا سوک جو داخل شو په امن کې شو. دیو جن په حرم کې او خصوصا په مسجد حرام کې چا وجل دا ممنوع دي. زمونږ دا امام ابو حنیفه امام اعظم رحمت الله علیه مذهب دار چې په حرم کې دنه حدود جاری کول قصاص او غیره دا هم جائز دي. ومن دخله کان آمنا. دې وجه د حرم شریف په خلکو ډېر احترام کوو. کافرانو مشرکان هم چار پیر چې کوم د عربو قبیله بعد چې هغه د افغانو لوټ مار وکاو
هغه بر دې حرم فوج باندې د اهل مکه هم خیال ساتو دې ته به سنوي د سورې قریش کې الله تعالی فرمایي لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف الله تعالی د قریش سره د قریش د مایله کولو لپاره لإيلاف قریش هغه اعلان د دې داده چې دوی مایله شي د الله اطاعت او توحید ته رحلة الشتاء والصيف چې دوی په اور کې او په جمع کې خپ امن او امان سره سفر کوي د تجارت لپاره فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فقاد دوی आवाज د خانه کعبه طرف عبادت کی هغه ذات اطعمهم من جوع چې دوی وګیو الله تعالی ماړ کړو ریګستان او د هر طرف نو د الله تعالی د ابراهيم عليه السلام په دعا باندې رزقونه نه وجات راورسول او دوی له امن ورکو د خوف او د يرنا ويتخطف الناس چا پیر خلق هغه اغوا کول شي تختول شي او داغو هغه لټ کول شي او دوی ته څوک سنوي دار بیت الله شریف برکت ته و امنا داشان مصابتن زید بار راتللو سو پیری چې خانه کعبه تلاش عمره کې اجنو کې یا بدین داخله کړيږي چې د بیت الله شریف ته بیا لاړې څوک مړیږي نه زید بار راتللو بلری زین خلق دی او بیا راځي په مخه سره مصابت للناس او دی وجنه کله چې حج او عمره قبول شي دا غي د قبولیت یو علامه ده هم ده چې سړی و چې بیا لاړې حج مې وکړي او بیا لاړې عمره مې وکړي په دې باندې له صبرېږي نه ان اول بیت وضع للناس الذي ببکة اولنې کو اولنې قبله اولنې عبادتګاه د ځمکې په مخ باندې چې الله تعالی جوړ دی هغه بیت الله شریف دی یا خدا ملائکو جوړ دی اول او یا آدم علیہ السلام یا کله چې په طوفان نوح کې په جبل ابي قبيس کې خودل شو بیت الله شریف او یا بر اسمان نو توخه جوړ شو نو داغه نورست بیا ابراهيم عليه السلام داغه تعمیر کړی دی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى نبی علیہ السلام چې کله مکه فتح کړه او حج کو په بیت الله شریف کې طواف یو کو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره وی اے د الله رسول مقام ابراهیم ته کله راورسید چې دا غټوا ابراهيم عليه السلام په دې باندې ودرېدو او د قواضي په دې به استعمال ولا یا خدا جنتی غټوا او یا دنیا کې وا خدای ابراهيم عليه السلام هغه معجزه به الله تعالی ظاهر کړه او دا روایت کې راځي دا غټوا پر رب ثوبه چې د ابراهيم عليه السلام هغه جامع تختولې وي دا یا هغه غټوا چې کله به دیوال دم شو نو کله چې دیوال دم شي ګلکار بیا قواعد دمږي دا داسې غټوا خدا سے اتومیٹک صفات ته کې الله پیدا کړو چې دا کټو په خپل باندې دم دی دا او چې دی دا او چې کوم طرف پر دیوال ورسید اقوا تو بیا ابراهيم عليه السلام کار کوو دا کټو په خپل باندې روانه شو او اقوا ته بلاړه اسماعیل علیہ السلام بولا غټي راوړي ابراهيم عليه السلام لبه ور کول ابراهيم عليه السلام په تعمیر کوو حتی چې بیت الله شریف تعمیر دا کامل شو او مفسرین لیکلي چې دا ها غټوا چې ابراهيم عليه السلام تعالی اذن کو واذن في الناس خلق ته اعلان کا چې حج راځي
ابراهيم عليه السلام یا الله د دنیا خلق ته بلما आवाज څنګه رسي الله تعالی فرمایتا आवाज وکړه ټول سما کار دی ابراهيم عليه السلام په دې ګټه باندې ودرېد او دغه ګټه د اسمانه پورې اوچته شو ابراهيم عليه السلام په ولاړو او هغه د ابراهيم عليه السلام आवाज کو خلقو ته چې حج لراځي دا आवाज عالم ارواح ته ورسېدو او انته کې روحونه لبیک وي چې لبیک ویل کم ارواحو کم روحونه لبیک ویل هغه به حج عمره لذي الله دې نفوذ نصیب کړي واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وید الله رسولا دا قصیده دا هغه ګټه دا چې زمونږ پلار زمونږ نیکو ابراهيم عليه السلام بل څه کې ودرېدو آو وی دا الله رسول خو تاسو خو خندا چې موږ دلته کې دوه رکعات نفل کوو نبی رسول الله والسلام باندې وحی رااله چې واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى تاسو ونیسئ او جوړ کړئ دغه مقام ابراهيم چې دا د خاص غټوا داغه خاص چې کوم دې دا ټول مقام ابراهيم سادهږي تاسو جوړ کړئ مقام ابراهيم په دې کې نور تفسیرات هم دي چې ټول حرم ته مقام ابراهيم وای او ټول مناسک د حج ته مقام ابراهيم وای خراجه ده دې نه مراد خاص غټوا جوړ کړئ تاسو ونیسئ مقام ابراهيم لرا مصلن زید مانزو نو کله چې زرا کاتنا دا طواف وکړل شي طواف نو رسو د غوا رکعاتونه دا واجب دي دې رکعاتې طواف وي په هاو لیکلي دي تاسو ونیسئ او جوړ کړئ مقام ابراهيم زید مانزو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای متعدد روایت راغلي وافقت ربي ثلاثا او وافقني ربي ثلاثا بعد خپل رب سره موافقت کړل دي اتفاق نه کړل دي پدریو خبرو کې یا زما سره زما رب اتفاق کړل دي پدریو خبرو کې یو خبره ده ما وی چې په دې مقام ابراهيم په خوا کې موږ غوړه کاتو کو الله تعالی دا حکم نازل کو چې واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى بل ما نبی علیہ السلام ته وی د پردې آیاتونه لا نو راغلي چې اے دا الله رسولا دا کور په پاسه مو فاجران هم دم نتیږي نو کله زمونږ دامیان دي ستر او پردو کې نه دا بډې راځي نو الله تعالی د حجاب او د پردې آیاتونه نازل کړو او درې مدا چې یو موقع نبی علیہ السلام داونه بیانو مطالبه وکړه چې زمونږ په خرچه کې لګه اضافه وکړي نبی علیہ السلام دا ډېر اوچت مقام هغه فقر او فاقه په حواله سہولتونه نه په حواله نو حضور علیہ السلام په دې خبره د بیان نه خپشو خبرې نه کولې عمر رضی الله تعالی عنہ دې بیان وکوي چې تاسو نبی علیہ السلام په پکړه ده نو که الله تعالی غواړي نبی علیہ السلام به تاسو له طلاق درکې او تاسو نه بهترین دي ځای به نبی علیہ السلام له نور ورکی نو آیو بیبي غالبا ام سلمہ رضی الله تعالی عنها هغه تقاص اے عمره استاپ هم کې سکار دی او د نبی السلام په بیان کې څه هم په من څه مداخلت کوي حضرت عمر رضی الله عنه دا خبره نبی السلام ته وکړه او دې باندې ورسره آیاتونه نازل شو چې کله پیغمبر خو مشه تاسو له طلاق ورکی او غلب نور بهترین بیان ورکی چې مسلمانان وي مؤمنان وي دې درو خبرو کې ما د خپل رب سره موافقت کړې ده واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى واحدنا او منغه حکم کو الى ابراهيم عليه السلام تا واسماعيل او اسماعيل عليه السلام تا ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود بیت الله شریف تعمیر کړ مخکې شوی نو پدې کې مخکې نه بت پرست بوتان یې خولو الله تعالی حکم کو دغه بوتان تل لري کوي
د بت پرستۍ نه بیت الله شریف پاک کړي او یا کدا په دغه وخت کې اولنې ابتدایي تعمیرو نو بیا معنا دا چې دا کور دا بیت الله شریف خالص د الله تعالی د بندګۍ او د عبادت لپاره جوړ کړي په دې کې بشر کیات نه د بوتانو عبادت پنای او په دغه ځای کې وسوک د بوتانو تعظیم نه کوي د دې بیت الله شریف بنیاد په تقوا باندې کېږي لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه معنا دا شو چې د ابتداء د دې بنیاد په توحید باندې کېږي په پاکۍ باندې چې دې کې شرکیات او کفریات نه ورسته پکې بیا مشرکان بوتان کې فضل دا د مشرکان ته تنبیه دے او زورنا دا چې اے مشرکانو تاسو وای چې موږ د ابراهيم عليه السلام په دین باندې او هغه زموږ نکاو د ابراهيم عليه السلام او تاسو د اسماعیل عليه السلام اولاد یې د ابراهيم عليه السلام او اسماعیل عليه السلام ته الله تعالی حکم کړو چې ان طهرا واهبنا الى ابراهيم منگا حکم کو ابراہیم علیہ السلام دا و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام دا ان طهرا د دې خبرې چې تاسو ځوانه پاک کړئ بیت یقور دما للطائفین د بار طواف کوونکو چې خلق د حج او د عمرې طواف نه کوي دینا دا دې د پاره ده والعاکفین او د اعتکاف کوونکو لپاره چې خلک د دین اعتکاف کوي دغه طوافونو دغه عمرو او د حجونو برکات هغه هم نازلېږي او خلک دغه کې هم برکات حاصلوي د دې وجنا يهوديانو سازش چلوي دي چې مسلمانان دغه خیرونو برکتونو نه محروم شي د داس وکاله مسلمانان محروم شو داغه سازش کامیاب شو انت هیر بیتیا پاک کور زما د پاره طواف کوونکو ولا کفین او د پاره د اعتکاف کوونکو دارنګ طائف په معنا د مسافر هغه خلک چې هغه د مضافاتونه د خواوش او د اطراف ناراضي دا غو د پاره پاکا ولا کفین او د پاره د اعتکاف کوونکو نه مراد مقیمین دي سواء ان العاکف فيه والباد برابر دے پدے حرم کی مسافر سڑے او دا غزے اوسیدن کے او مقیم سڑے زما شیخ پیر او استاد گڑے بابا جی سے شیخ پیر بارک اللہ سے آپ فرمائل پدرس کی تمام بار بار اور ادلو ویکل جزا حج للاڑما نو بیت اللہ شریف وفا کی درس بکی دو دا شیخان برات الله عربو کې ناستل دا ویزه او دا کې ناستل یو شیخ راغی چې دا زما زه دې یو پاتې دم زه مو ته پرېخو بل راغی وی چې دا زما زه دې جو هغه ته نن زه پرېخو اقوا کې ناستل چې بل راغی جو هغه ته حکم چې دا زما زه دې ما تدا آیت مبارک وی چې سواء ان العاکف فيه والباد پدې ځکه پدې حرم کې د دې دیو سیدن کې کا عربي دي او کا عجم دي دا په برابر دي دا د چا جاگیر نه دی دا چا وراثت نه دی په دې کې ټول خلق یو شان دي دا دې څو غانټه کې ټول نشي ای بس هغه عرب دي په خبره کوي دا پوه شو بیا یې غن نه دو سواء العاكف فيه والباد والركعين او د پاره د رکوع کوونکو دا جمع در اخیو دا والسجود او د پاره د سجده کوونکو یعنی د مونږ کوونکو د پاره چې خلک په رکوع سجده کوي یعنی مونږ نه کوي ذکر د رکوع او د سجدي دی چې دا د مانزه اهم ارکان دي دوا ذکر د جزء مراد کله ای للمصلين د پاره د مونږ کوونکو پاکا چې خلک په مونږ کوي وای ځان کا او جان البیت چې موږ وګرځو بیت الله شریف مسابتن زید ثواب او زید بار بار تللو للناس دخل کو دبارا وامن او زید امن ټول خلق بری تزید واتخذوا تاس جوړ کئ او ونی سي بیت الله شریف زمون د ټول مسلمانانو قبله ده
په دې کې زمونږ د ټول مسلمانانو حق دی او موږ ته دا ازادي حاصله ده الله را کړې ده چې تاسو به حج او عمره لځئ نو څوک ته چې موږ مسلمانانو باندې پابندي ولګئ للناس د خلقو لپاره وامنا او زید امن واتخذوا تاسو جوړ کړئ او ونیسئ من مقام ابراهیم علیه السلام مصلا زید مانځو دلته کې دوه رکعاتونه د طواف کوي دا واجب دي واحدنا او موږ حکم کو الی ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ته ان طهرا چې تاسو ځان پاک کړئ بیت یکور دما للصائفین دپار طواف کوونکو والعاکفین او دپار د اعتکاف کوونکو والرکع السجود او دپار د رکوع کوونکو او د سجده کوونکو